ورونو شل خطرناکې خبرې چې سړی په ویلو سره د ایمان نه خارجیږي او نن سبا زمونږ او ستاسې په عرف عام کې ډېرې زیاتې مشهورې دي. ورونو تاسو یې واورئ او د ثواب په خاطر یې د نورو مسلمانانو سره هم شریکې کړئ. اولنۍ خبره واده په ګډا او مړی په ژړا ښه ښکاري. دوهمه خبره تر مسلمان خو کافر ښه دی. درېیمه خبره ستا کړې ګناه دې زماسې که دا کار ما وکه. څلورمه خبره زه به ستا بنده یم که دا کار دې را باندې وکه. پنځمه خبره د اسلام څخه یې راته زړه راتور کړی دی. شپږمه خبره پیغمبر دې زما شفاعت نه کوي که ما دا کار وکه. اومه خبره د ملا او د عالم د نوم څخه مې بد کیږي، بدې مې راځي. اتمه خبره ګیره زما او واکې د ملا دی. نهمه خبره اسلام خو یوازې په ګیره کې نه دی. لسمه خبره زه به مسلمان نه یم که ما دا کار وکه. یولسمه خبره مذهب ته کنځل کول. دولسمه خبره زه به د هندو یا د کافر زوی یم که ما دا کار وکه. دیارلسمه خبره حلال او حرام نه غواړي، خپل مال جمع کوه. څلورلسمه خبره کافران خپل دوستان ګڼل. پنځلسمه خبره موسیقي یعنی سندرې د روح غذا ګڼل. شپاړسمه خبره که الله د اسمان څخه آواز وکړي بیا یې هم نه منم. ولسمه خبره پیغمبر به دې هم راڅخه خلاص نه کړي. اتلسمه خبره عالمانو ته کنځل کول. نورلسمه خبره یا الله همدا زه دې خوار کړی یم بس. شلمه خبره حلالو ته حرام ویل او حرامو ته حلال ویل. ورونو دا داسې کلمات دي چې سړی ورسره د ایمان نه خارجیږي. باید موږ او تاسو ډیر زیات پام وکړو او د دغې خرابو او ناوړو جملو څخه ځان وساتو.